حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي قسم خوري د الله رسول صلی الله علیه وسلم والذي نفسي بيده زما د قسم په هغه رب باندې وي چې زما قبضه زما روح د ده په قبضه کې دی. وایي کله چې بني آدم سخت کړل سي انه لیسمع حفق نعالهم وایي دغه چې کله خاورې ورباندې راواړي دا خپل د قریبانو د پښو کړپۍ اوري چې اجل سره روان سي یوازې پرېږدي د دې څه وبېرېږه دې ورځ پر ما او تا ټولو را روان ده پر څو دې اړولې دي بل چې پر څو دې خاورې واړولې د څو سره روان سوې هغه شیرین پلار چې ته پر باندې مین وي که نه ستا د پلار بغیر ګزاره نه وه پر هغه دې خاورې راواړوله روان سوې یوازې دې پرېښوي تنها دې پرېښوي دلته به څوک پرېښودی سي. حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي وایي کله چې دا قریبان روان سي د عذاب فرشته به راسي د ده سر ته به ودرېږي اوس به ویي وایي دا فرشتې ته به یو سپین نوراني کس راسي هغه وایي خبردار د دې ځای څه ولاړ څه دلته نه څه ورته راکړی هغه وایي څوک یې وایي زه د ده لمونځ یم انا صلاتهم زه د ده لمونځ یمه پر دې لار باندې ته نه څه راکړلی زه ولاړ شه لیس من قبل المدخل زما د لورې نه څه ورته راکړلی عذاب نه څه ورته ورشه پر بله لار ولاړ شه وایي دا فرشته به ولاړ شه ولاړ شه د رسته خوا به ورته راسي هلته به بیا یو نوراني کس ولاړ دی هغه وایي خبردار پر دې لار نه څه راکړلی نه څه ورته رانږدې کېدلی زما محبوب ته ته څوک یې وایي انا زکاته زه د ده زکات یم لیس لک من قبلي بدخل زما د لورې تا ته داخله نه څه راکړلی ځه بیا به د چپې خوا ته ورته راسي چپې خوا ته به بیا یو نوراني کس ولاړ او ته څوک یې زه د ده روژه یم زه یې ډېر په مینه باندې نیولم نه څه راکړلی زما د خوا ځه پر بله خوا ولاړ سه بیا د پښو د خوا ورسره راسي د پښو د خوا عذاب ورته واږي بیا به دا فرشته ورته وایي یو بل کس به ورته ولاړ ما څه راکړی ته بیا څوک یې زه د ده خیرات یم زه د ده صدقه یم زه د ده قرابت او صله رحمي یم زه د ده ښېګڼه یم چې په دنیا کې د مسلمانانو سره کول قطعا زما د خوا نه څه راکړلی باره وایي ښه عذاب خو نه څه ته خو راکښېنه وایي دی به داسې راکښېني په قبر کې وایي دا حالت کې به دی کې داسې وخت به وي لکه لمر چې پر بلېدو باندې دغه وخت به دی احساسوي باره وایي هغه کس چې په تاسو کې راغلی څوک ته پېژنه نبي علیه السلام ورښیي دی به په جواب کې ورته وایي بلې و پېژنم څوک و دی وایي هو محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم دا زما محبوب نبی علیه الصلاة والسلام الله جل جلاله راستولی و زموږ دپاره وجاء بالبینات او واضح دلایل د قرآن په شکل کې راوړې وه وایي واتبعنا او ما یې تابعداري وکړه او د هغه تصدیق مې وکړې او فرشته ورته وایي و یقینا دغه رقم وه د هغه رقم دې وکړه پر دغه حالات کې مړ سي او د قیامت په ورځ به انشاءالله په دغه حالات کې راپورته سي بیا به ورته وایي وګوره اخواته چې وګوره د جهنم عذاب اور به داسې د هندارې په شکل کې لکه موږ تاسو چې نن ټي وي ګورو دا بعض کسان دا وایي د عذاب قبر چیشت دی دا ټي وي چې ته ګورې دا په هغه وخت کې دا فلم شروع یې په هغه وخت دا الله تبارک وتعالی داسې ورته راوړی هلته به ماران لړمان اور ووینې او خپل ځای به پکې ووینې وایي ګوره دا ستا دپاره تیار سوی ځای و که دې لږ بدبختي کړې وای د خدای امر دې نه وای منې دغه ځای ته به ځې کللی ته به کللی بیا به د اخوا جنت دروازې ورته راخلاص کړي اوهو الله دې نصیب کړي زموږ یو نرمه هوا به وي یو پراخ ځای به وي حدیث کې راځي نبي علیه السلام وایي دا قبر به پراخ کې چې څومره سترګې نظر کړي د غومرې به دا قبر ورته پراخ سي وایي د جنت کړکۍ وایي وینې هغه ځای هغه وایي دا ستا ځای دی دا چې تا ته په دنیا کې د الله فرمانبرداري کړې وه د خدای احکام دې منلي وه دا ستا ځای دی بیا به څه کوي بیا به وایي د ده په بدن باندې پوست راواغوست او د ده چې کوم ساه ده هغه به په جنت کې د یو مرغه په ججوري کې واچي هلته به هغه مرغه پر درخته باندې داسې زنګېږي او دی به خپل زندگی کې خوند کوي دا د قبر حالات دی واما الکافر العیاذ بالله ټول وایاست العیاذ بالله الله تبارک وتعالی من د کفر وساتي نعوذ بالله من کفر کافر چې کله کښېښول سي بردرنګه فرشته به راشي راپورته کې هېڅ د برداشت سړی به نه وي د خلاصون سړی به نه چې دا وی نن نه یې باسي په څو تبخم ځکه باندې نن باسي بیا به ورته وایي هغه کس چې رالېږل سوی و تا پېژنې نه یې ولاکه ما اورېدلي و د ده په باره کې نور مې نه یم په خبر هغه وایي و دغسې منحوسه یې پر د هغه مړ سوې د قیامت په ورځ به پر د هغه کفر راپورته کېږي بیا به په جنت کې کړکۍ ورته خلاص کړي او هغه ځای ویني هغه وایي و وایي دا ستا دپاره تیار سوی وي که دې د خدای فرمانبرداري کړې دی به د لاسونه مړ الله اکبر څومرې موقع د لاسه رسه ولاړه بیا به هلته واړي اخوا ته مخ واړوه اخوا ته چې مخ واړئ بیا به د جهنم کلکین عذاب به وي اور به وي لړمان به وي ماران به وي سخت عذاب به وي الله دې موږ د جهنم د عذاب وساتي ادنا عذاب یې دا دی ادنا عذاب د اور چوټې به ور په پښه سي د اور چوټې په دماغ کې به ماغزه جوش خوري داسې به جوش خوري حدیث کې راځي لکه پخوا چې موږ ستاسو مندو کومې کټوې درلودې په دې کټوې کې چې دا پر جوش راشي څه رقم اواز کوي دا ماغزه به یې په دا خپل دماغ کې دا رقم اواز کوي
او داسې به جوش کړي. دا ادنا عذاب د جهنم دی، ادنا عذاب د جهنم دی. وساتئ د جهنم نه ځان، په خپل منځو یې وساتئ، په خپل زکاتو یې وساتئ. دا مال د خدای هغه دپاره درکړ دی، ویشنده که نه ویشنده. الله تبارک وتعالی به نورم